मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को दाऊस की चा शहीद कई जबरदस्त आलिम बेबाक आलिम द निम जहान सर राखस्त्या वा पर यवाज सर राखस्त्या वा पछताना वाई वही मेड़ मड़ क मड़ान दे म पुटवा सही दा अगबल खबर द जान त खबर द आज मुझ पर तरसुलो मसलो ज्यातो की इख्तिलाफ और सर दरलो दई आगा सब द खबर न द परेशानी खबर न दा اختلاف پر خپل زیدی خود احترام په چوکاټ کې وو نه شکنځاوي نه رد وو نه بد وو نه بد دعاوي وي نه جنگ وو نه دمکیان یو شی نه د خپل لار په مخه خسته ولاري او الله ته ورسېدی مشکل لار په مخه خسته او الله ته برسېږي هغه الله ته منظور ده چې هغه بکلې الله پاک دې مش ټول تعفو وکي الله پاک دې زموږ مهنتونه قبول کړي ویل دې الله قبول کړي دا چا اوریدلی دی هغه دې الله قبول کړي کز مرسته څه غلطي او کوتاهي سوي الله دې مشته معافي وکړي الله دې عفرت وکړي الله پاک دې مغفرت وفرمایي الله دې احسان وسره وکړي الله پاک دې زموږ د علاقې ټول علما له هر شر وساتي له هر فتنه وساتي دا یو ډېر لوی سلسله روانه ده روانه ده زه به اسانه مثال درکم خبره داسې ده عزیزانو چې منیر شاکر صاحب په خپل انداز د دین خدمت کوي هغه بل خبره ده الله ته زما خدمت قبول کبنه د خدمت په قبول کبنه هغه د قیامت پر سره ګورو زم اختیار نه لرم ته اختیار نه لري دا زموږ دشمن چې کوم دی عزیزانو د علماو دشمن د پښتنو د خاص کر درته وایم دا یو ډیر انتیک کیل چې دی هغه زموږ سره وکي څنګه کیل وکي کیل دا وکي چې ملایان د اسلام په نامه شل ځای تقسیم داسې زمینه جوړ کړله یو داسې لارې جوړ کړله چې علماء د اسلام په نامه سل ګوندونه جوړ کړلو او یو د بل په باره کې بیا ښه فکر چې دی هغه نه لرو صحیح سلو دشمن یو کار دا وکړي بل کار یې دا وکړي چې پښتانه د پښتو په نامه ځان ته تقسیم کړلو یو په یو نامه بل په بل نامه بل په بل نامه بل په بل نامه پای نه دی معلوم او بیا راولار څه چمه وکي د علماو د رمیت هم هغه خاص سړی راوستي راويستي هغه له د دنیا رخصت کوي او د پښتنو څخه بیا خال سړی هغه راويستي ولې زموږ قوت منتشر سلو مش چې یو ځای یا پښتانه یا علما یا ټول مسلمانان برا واخلو نو چې یو ځای ولو بیا یو لار وړل کېدله چې موږ په خپلو کې سره تقسیم سو ځان ته بل وځان ته بیا زه هم یوازې سوم ابل هم یوازې سو وما ته هم مشکلات جوړ سو وتا ته مشکلات جوړ سلو دشمن زموږ سره یو ډېره لویه زورور لوبه چې د هغه وکړله بیا بله خبره دا د عزیزانو چې دا اوس پوسټونه ډېر چلیږي چې ملایان ته د تحفظ ورکول شي داسې خلک د ځانه که د یو چا نیت صحیح پر هغه خو موږ شک نسو کولی کوو یو هم نه نو ځان ته خبرې دي که نه موږ له حکومته تحفظ نه غواړو ولې نه غواړو په دې وجه نه غواړو چې حکومت په خپله غیر محفوظه دی دی د خپل ځان په خپله خلاص کړي موږ مشوره وه یو ځای موږ تللي وه جلسه وه نو هغه ملا بیخي ډېر بیان وکړ یو حافظ به 700 دوزخیان را خلاصي د دوزخ څخه بیا زما بیان رالی مال ته دی وکړي پیزانو خالق خپل ځانونه خلاص کړي دوزخیان موږ ته رایله کوي دلته موږ حکومت ته وایي ته خالق خپل ځان خلاص کړه موږ مشوره وه او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې موږ ملایان هر مسلمان خالي ملایان نه وایم دا خو نن اوله نه ده چې دا پیښه راغلې ده هغه مفتي نظام الدین شامزي صاحب سره راواخله بلکې د مولانا یوسف دیانوي شهید سره راواخله راځه زموږ د کراچي په 100 علما خاص کر د ختم نبوت بیا پسې راځه د پېښور تر شیخ حسن جان صاحب پورې رحمه الله د هغه ځای سره راځه بیا تر مولانا سمیع الحق صاحب رحمه الله پورې د هغه ځای سره راځه بیا تر مولانا حمید الحق صاحب رحمه الله بیا د مفتی منیر شاکر صاحب بیا پسې راځه زموږ په دا بلوچي علاقه کې څو علما د جمعیت علما اسلام چې دی هغه ووژل سول هېڅ پته نه لګېږي هېڅ چاته معلومه نه ده او بیا نو خلک راوځي عجب ناوله ده الله پلانی مولوي صاحب یې شهید کړی دی یا یې وژلی دی نارې مه وه غږ مه لره پاکستان کې دا ډیره ناولده ده چې یو عالم زوړ سي دا ناولده ده دا نه ده ناولده چې یو عالم چې دی هغه په خپل میراب په خپل مسجد په خپل مدرسه کې ووژل سو یا شهید سو دا ناولده نه ده ناولده چې دا هغه دا ده و دې ته سوچ وکړي یو سړی څنګه
وسپین ژیرې ته ورسېدی وسپین بېشته ته څنګه یو سړی 50 کال وشپېته و 80 کاله ته ورسېدی دا یو ډېره ناولده خبره ده او موږ پر دې ډېر حیرانېږو جاوید چودري د نن څه تقریبا 22 کاله مخکې 24 کاله مخکې ما د یو کالم ووایم زه طالب ولم د یو کالم لیکلی و چې د انګریز علیحده یو بله منصوبه شروع سوله منصوبه چې شروع سوله ما خلا کالم زما سره در اوسه پورې پروت یې منصوبه دا شروع سوله چې دا کم د مسلمانانو بیا خاص کر زموږ د سیمې زموږ د وطن هغه خاص علما دي دا د مابین ځه وباسئ دا یې ډېره لویه منصوبه شروع کړله او په دې منصوبه کې دوی کامیابه سو تر ډېره سفر چې دوی هغه وکړئ دا د تر پرون د تر وړ مرز تر ابولی دا سلسله چې دغه روانه ده او دا سلسله به مخته هم روانه وي دا سلسله به مخته هم روانه وي نو ما درته ویل موږ حکومت ته نه وایي ته زموږ حفاظت وکړه خالد ته خپل ځان خلاص کړه موږ مشوره ولې موږ مشوره وه ما ته به خپل بابا ویلی چې په دنیا مه مغروره کېږه تر ټولو مهم شی چې دی هغه مسنون دعاګانې مسنون چې کوم سنت طریقې دي یا دعاګانې دي موږ ته د الله رسول ښوولي هغه ستا دپاره ډېر مهم شی دی تاسو اندازه ولګوئ موږ ته پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای تاسو دا دعا کوئ چې اللهم انی اعوذ بک من شماتة الاعداء یا الله ما د دشمن د خندا وساته پر ما داسې حال مه راوله چې دشمن په ما خوشحاله سي او وخاندي را باندې دا څونه زوروره دعا ده ډېر خلک شته څوک په حمید الحق مولانا صاحب باندې خوشحاله و څوک په مفتي منیر شاکر صاحب باندې خوشحاله و څوک په نورو علماو په ذوالجلال که ولاړې چې ستا وار نه یې راغلی خوشحاله کېږم زه نه خوشحاله کېږم په دې خبرو قطعا زما د په سوونه په زرو اختلافونه ورسره زه د چا په مرګ نه خوشحاله کېږم که بریلویان دي که سلفیان دي که مفتي منیر شاکر دی که بل بزه به زه په دې خبرو نه خوشحاله کېږم ولې هغه وجه دا ده چې نر هغه دی چې په خپله یو کار وکړي د بل پر وژو سړی چې شنه کوي توپکان نه ګرځوي او بیا الله فرمای ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق کم څوک چې مؤمن نر دی که ښځه تاوان و ضرر و نقصان ورورسوي او بیا دی چی شوکي بیا دی توبه و نه باسي د هغو دپاره الله فرمایي ما جهنم تیار کړی دی او د جهنم سوځل مې ولره تیار کړی دی ان بطش ربک لشدید الله فرمایي زما پکړ ډېر سخت دی هېڅ څوک دې په دا نه خطا وځي ما پلانی مړ کړي پلانی مړ کړي زه تر اوسه ژوندی یم تا ته ګیرنټي ده چې هغه ورځ به تا لره راځي چې تا د بل کورونه خراب کړي دا به راځي لازمي به راځي او بیا الله پاک عجب یو فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون الله اکبر الله فرمای پیغمبر علیه السلام ته وایي ستا په رب دې زما قسم فوربک لنسألنهم اجمعین الله پاک پیغمبر علیه السلام ته وایي ستا په رب دې زما قسم زما دې په خپل خدایي قسم چې زبا لنسألنهم اجمعین د هر چا سبا د هر قدم پښتنه چې دا کوم عما كانوا يعملون چې ته څه کول او څه مې کړي یا څه درته کتل دا الله قسم کړی دی فوربک لنسألنهم اجمعین زما دې ستا د الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا په رب دې زما قسم یي چې زه د هر چا څه جلا پښتنه کوم چې تا څه کول څه دې کړي وو او څه دې را روان زمانه کې فکر چې دی هغه ولو بیا تر ټولو لویه خبره دا د عزیزانو چې موږ دپاره دعاګانې ډېرې ضروري دي خاص کر علما د قوم مشران دعاګانې څه معنا دعاګانې دا معنا دي عزیزانو چې موږ کله سهار راوځو بغیر د اوداسه به نه راوځو موږ چې کله سهار راوځو بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله د دې بغیر به نه راوځو موږ به آیت الکرسی وایو موږ به آخرت وقل وایو او حامیم لا ینصرون علما فرمایي چې کله ته راوځې یولس واره دا ووایه پر ځان یې چوکه وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا دا آیات شریف چې دی هغه وایه بس الله پاک بیا تا د خلکو د نظرو څخه پټ کی الله بس تا حفاظت وکي او بیا دغه دعاګانې اللهم انی نجعلک فی نحورهم څنګه هغه دعا ده موږ ته د الله رسول ښوولې ده هغه دعاګانې چې دي هغه به وایو لازمي به وایو خامخا به وایو نور خو لکه زموږ تېر سوی ژوند موږ په خپله نه دی بچاو کړی الله را بچاو کړی دی د را روان ژوند په باره کې زموږ د هغه یقین دی دا زموږ ایمان دی حضرت علی کرم الله وجوه
چا مطلب حفاظت کوي ورته ولاړ ول د چی څه حفاظت کوي د اسمان که د مځکې هغه ولیا د مځکې څوک تا تاوان در ونه رسوي ول د اسمان بیا زه چا بچاو کړی د اسمان دا پتو زه چا بچاو کړی زموږ هم دغه عقیده ده ها اسباب ځان ته خپله خبره ده اسباب ضروري دي لازمي دي کوو به خو تر ټولو مهمه خبره چې د هغه مسنونې دعاګانې دي الله پاک دې د تمام علما او شهادتونه قبول کړي الله پاک دې دغه پاته علما ژوندي ولري الله دې د دین او د اسلام خدمتونه ور نصیب کړي چې کم څوک ظالمان دي الله پاک دې په خپله څاپېړه ووهي الله پاک دې دغه ستورو سره مخامخ کړي لکه چې مسلمانان یې مخامخ کړي دي الله دې زموږ پر وطن باندې ورحمیږي الله دې پر مسلمانانو ورحمیږي الله دې پر پښتنو ورحمیږي الله دې پر علما او دیندارو خلکو ورحمیږي چې هر څوک د دې منصوبې جوړي الله پاک دې په دې منصوبو کې ناکامه کړي او چې کم څوک په دې منصوبو کې بیا د دې دنیا څخه تللي دي خاص کر علما یا زموږ پښتانه یا نور مسلمانان واغو ته دې الله جنتونه ورکړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي پر دې تورې دې الله پاک موږ ته مرګ را نصیب کړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول